د خوشاله موقع ده تاثرات بس د خوشاله نه ډک تاثرات دي الحمدلله بیخي داسې یو خوشحالي ده د ټولو د دې کور زمونږ چې کوم فکري کور دی د هغې فکري کور د ټولو وروڼو ځکه چې نوید هر چا له ډېره مینه ډېره پښتو ډېر غیرت او هر چا سره ودرېدلی دی نن الحمدلله د ده په خوشحالۍ کې ټول شریک دي او ټول پرې خوشحاله یو او بیا زمونږ ډېر نږدې کشر دی او لوی جدوجہد یې دې پسې کړی دی لکه پوره 18 کاله خواري یې کړی ده بیا یې واده کړی دی نو د دې جدوجہد په نتیجه کې نن ډېرې خوشحالۍ او پلار یې هم بخښلی دی ورته ډېره مهرباني دغه راته ووایه چې دا خیبر پښتونخوا حالات کوم د امنیت وضع چې کوم دی لکي مروت او بنو د رسمل خان دغه حالات چې کوم دی دې وخت کې تاسو څه ګڼئ چې آیا خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی واک د هغې د لاسه څومره هغې په کنټرول کې دی که نه دی ورور مې لومړنۍ خبره خو دا ده چې د اوسني حکومتونه چې کوم دي دا ډو حکومتونه دي دا خو ګوډاګي دي حکمران خپل غلام کېنولی دي او د هغې په اشارو دی لګیا دي ګرځي دویمه خبره تر څو چې زما د پښتون قوم د امنیت خبره تړلې ده نو زما د پښتون د امن د تباهۍ همدا حکومت ذمهوار ځکه چې دا حکمران دا حکومت دا د طالب دویم شکل دی دا د دهشتګرد دویم شکل دی د سیاسي جامه کې کو چا د دهشتګرد دپاره وکالت کړی دی کو چا د دهشتګرد دپاره خبره کړې ده کو چا د دهشتګرد په دفاع کې خبره کړې ده دا نظریه ده او دا پارټي ده او زه دا ګڼم چې نن پښتونخوا چې زه ته په دې پوهېږو چې دلته د حکومت هېڅ رټ نشته دلته نیمې نه زیاته پښتونخوا کې پولیس رټ نه لري ACDC رټ نه لري د هغې بنیادي وجه دا ده چې دلته 1200 کالو نه د PTI حکومت تیر شو او په دې 1200 کالو کې PTI والا طالبان مضبوط کړل رای وستل په قلعه کېنول پیسې ورکړې د بتو په نوم یې چندې ورکړې سرکاري چندې ورکړې او دلته یې سیټل کړل او نن هغه خلک لګیا دي کاروایي کوي او واضح ثبوت د دې دا دی چې مخکې ورځو کې کوم لیست شایع شوی دی د طالبانو د دې اړخه چې څوک به ټارګېټ دی د PTI پکې یو سړی نشته نو حکومت خو د هغې دی د طالب مسله چا سره ده خو حکمران سره ده حکومت د هغې دی خو نه حکمران سره نه طالب مسله پښتون قام سره ده دا ټوله منصوبه پښتون قام ته ده او دا خلک د پښتون قام دشمن دي لہذا هغه لیست کوم چې د پښتون د قام د دشمن جوړېږي هغې کې به د پښتون قام یې د هغه دشمن بني د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې یاره موږ یو وفد لیږو افغانستان ته د وفاق حکومت په اجازت باندې چې دغه وفد لاړ شي هغې سره طالبانو د کنټرول کولو خبرو کړي او عمل درآمد پرې کېږي نو ایلپي ته خو پسې اعتراض نه کوي ما ته پسې اعتراض نشته خو دا منصوبې چې د چا هم دي هغه د اتي په غوږ کې اوده دی نن هغه طالب هغه نه دی چې کوم ته وایي چې لکه 50 کاله مخکې ما جوړ کړو او نن چې زه ورته یم پاسه نه به پاسې او زه به ورته یم کښېنه خو تا جوړ کړ خو تا نه خو هغه امریکې لاس کې اخیستی دی هغه د امریکې په اشارو نن سبا ګډېږي لہذا دا د دې بدر منیر د وس خبرې نه دي زه به دا ووایم ایمل خان الیامین ګنډاپور مریم نواز له چیلنج ورکړي چې دا مناظره وکړو دا ډېر کارونه په دې صوبه کې کړي وو ما پکې شرم وي څه ګټه نه ده چې شاته به درپسې پی وکړي او زما په خیال کو دې شرمېده نو ده به دا خبره نه کوله نور مریم نواز خو لرې خبره ده دې د یو پښتون بچي سره مناظره وکړي چې ده په دې کال کې د پښتنو څخه सर इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ को खत लिखा गया है जबकि आर्मी चीफ ने वाज़ेह अल्फाज में उस हक के मिलने के तस्वर को मुस्तरद कर दिया है एक तरफ तो PTI अदालती इस्लाहात और अदालती और आइन की बात करती है दूसरी तरफ इंसाफ के लिए आर्मी चीफ को खत लिखते हैं इस हवाले से आपका क्या कहना है देखिए यही PTI की असल तस्वीर है जिसका आपने सवाल में इतना बड़ा सवालिया निशान बना दिया ये असल PTI है वो उसका लालच है इमरान वज़ीर आज़म बने वो तरले मिनतों से बने वो किसी और तरीके से बने वो उसकी ये लालच है कि वो जेल से निकल के वापस वज़ीर आज़म बन जाए तो जो ख़तों का तसलसल है ये मेरे ख्याल में तरलों का आगाज़ है पैर भी पड़ेगा लेटेगा भी माफ़ी भी मांगेगा लेकिन अब उसका वक्त गया अब वो ख़त्म हो चुका है ایمل خان د برطانیې ته آرمي چیف تګ او بیا هلته کې د هغوی دغه PTI څه کسانو درنه نو دې ته په کوم نظر ګورئ چې دا دوی دا کومې درنې روانې کړي یا کوم قسم کیسونه ټوټل وي 50 کسانو په درنه کې
هغه کې ما ته رپورټ دا ده چې 13 کسان ورله جنرال مبین روستي دي د افغانستانو نو 13 نفر د افغانانو جنرال مبین په وینا راغلو 60 نفر د پاکستانو نو 15 लाख آبادی د په ولایت کې د پاکستانیانو هغه کې 60 کسه پاکستانیان راغلو او زه بیا دوراوم 13 نفر د جنرال مبین په وینا د افغانستان راغلو لہذا دا سه غپته او بیا نران غدون دي چې الله وروتل چې چیف صاحب د ولایت نه راوته واپس راغلو نو دا د خلکو د وس خبرې نه دي او زما په خیال دنه خدا چې راغونډي کیږي مهرباني جی مهرباني